تاسي الله جل جلاله د دې دپاره پیدا کړي یو چې ما او تا د الله جل جلاله عبادت وکړو لیکن ما او تا دا دنیا خپل د ځان مقصد ګرځولې ده دا دنیا ما او تا دونه ضروري ګرځولې ده څه اوس ما او تا د الله جل جلاله عبادت هم ټیم نه لرو چې ما او تا د الله جل جلاله عبادت وکړو الله جل جلاله فرمایي ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیرانان مگر خاص د عبادت لپاره پیدا کړي دي ما او تا په 4 ساعته کې یو ساعت هم نراځي چې ما او تا راسو 5 وخت لمونځ وکړو 5 وخت الله جل جلاله راضي کړو الله ته سر په سجده کړو لیکن دا 5 وخت لمونځ هم پر ما او تا باندې بوج ده 4 ساعته کې چې یو ساعت ځنو باسي دا 5 وخت لمونځ نراځي باید ما او تا د 5 وخت لمونځ وکړو دا 3 ساعته ما او تا خوراک شاک خوب کاروبار هر څه کولای شي لیکن دغه یو ساعت ما او تا بیا هم د الله جل جلاله عبادت نشو کولای ما او تا د الله ذکر نشو کولای ما او تا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود نشو ویلای چې په ورځ د قیامت به هر انسان هر نفس به دا وایي یا نفسی 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 لیکن یو آواز به راځي دا به وایي یا امتی یا امتی یا امتی دا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا چې په دې دنیا هم د خپل امت غمخوارو او په آخرت به هم د خپل امت غمخوار وي لیکن ما او تا چا یاد کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی درود ووایي درود زما ستا فایده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا یار پر ما باندې درود وویل الله جل جلاله به پر هغه کس باندې 10 رحمت نازل کړي او 10 نیکي به د په عملنامه کې ولیکي ما او تا چې کله د اذان ټیم راشي ما او تا په موبایل لګیایو یا ډرامه ګورو یا فیسبوک ګورو یا بل داسې شی ګورو جمع قضا کړو وایي ته په موبایل لګیاوم جمع راسه تېره شوله ای د الله ولي په ورځ د قیامت چې په دې موبایل باندې یا په کرکټ کتلو باندې تاسو جمع تېره شي یا لمونځ څه قضا شي بیا به ته جواب ورکړې چې په ورځ د قیامت اول حساب د دې نه کې ستا زنا کړې ده اول حساب د دې نه کې ستا غلا کړې ده اول حساب د دې نه کې ستا سود کړی ده قتل دې کړی ده غیبت دې ویلې ده درواغ دې ویلې دي مسلمان دې دوکه ورکړې ده د دې اول حساب نسته اول حساب د لمانځه کېږي الله جل جلاله درته فرمایي چې تا لمونځ کوي که دې نه کوئ په څنګه طریقه دې کوئ لیکن ای زما وروره ای مسلمانه ای عزتمنده چې دا لمونځ ما او تا ونه کړو په آخرت کې به ما او تا شرمنده یو په آخرت کې به ما او تا ناکامه یو که په دا لمانځه کې ما او تا کامیابه سو نو بیا به په هر شي کې کامیابه یو دا لمونځ یو لمونځ راپاته ده دا یو لمونځ ما او تا نشي کولی نو ما او تا بیا کوم کار وکړو باید ما او تا چې کله هم د اذان ټیم شي کله هم اذان واورو چې حي علی الصلاة حي علی الفلاح نو باید ما او تا د لمانځه خواته را روان سو او په ذکر سره لمانځه ته راسو چې وایي څوک په اوداسه یا دی را روان شي او مسجد ته را روان وي سپور نه وي په هر قدم باندې الله جل جلاله د یو کال د عبادت ثواب ورکوي او په هر قدم باندې الله تعالی نیکي درکوي ای مسلمانه دا وخت ده اوس الله روغ صحت درکړی ده روغ جسم یې درکړی ده او سم ثابت سالم دماغ یې الله درکړی ده بیا به بې دماغه جسم به دې کار نه کوي اډونه به دې کار نه کوي لاسونه پښې به دې کار نه کوي پروت وي په بستره به خلک به روانې مسجد ته لمونځ به کوي او تا ته به افسوس کېږي افسوس به درته درېږي چې کشکې چې زما جسم روغ وای او زه مریضه نه وای بیماره نه وای زه به م تللی وای مسجد ته لیکن اوس چې روغ یې الله روغ صحت درکړی ده ته مسجد ته نسې تللی چې لمونځ وکړې د دې قدر به بیا په ورځ د قیامت درته میلاو شي د دې قدر به بیا په ورځ د قیامت ته ووینې چې د لمانځه څومره قدر و د دې لمونځ په جماعت سره کول څومره قدر و او موږ خو ټول ټیم ضایع کړی و نو ای مسلمانه دا وخت ده 5 وخته لمونځ کوه لمونځ مه قضا